بعد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله د دې ځای نه سورۃ فاتحه شروع شوه عند الاحناف. دا مخکې د فاتحې حصه وه چې دا څو ورځې بسم الله کې موږ سبق وویلې خو هغه شوافیو په نیز زموږ په نیز د فاتحې حصه نه وه هغه فاتحه د دې ځای نه شروع شو. یو پنځه مباحث به پکې بیانېږي یا رب العالمین پورې. اول بحث د حمد مدح او شکر تعریف. حمد ستوي، مدح ستوي او شکر ستوي. دا به ذکر شي هو الثناء علی الجمیل نا آغا ځای پورې په هو اعم منهما من وجهین پیدام که. دویم بحث د حمد مدح او د شکر په منځ کې نسبت منطقي کم یو دی. دا به ذکر شي په هو اعم منهما نه. دریم بحث د الحمدلله نحوی ترکیب. دا به ذکر شي دې ځای نه ورفعه بالابتداء و خبره لله. څلورم بحث الحمدلله کې به د الف لام تعین وشي چې الحمد کې الف لام کم یو دی. دا به هغه ځای نه ذکر شي. تاسو د بل مخ ته وګورئ والتعریف فی للجنس. پنځم بحث په لفظ د دال با دو اعرابونه بیان شي. وقرئ الحمد لله باتباع دال اللام وبالعکس پیدام کا اخره کی. دا پنځه مباحث دي. که نور نه لیکئ کم نه کم دومره کوئ چې په دې ځایونو نښې کوئ. چاول بحث د دې ځای نه دې ځای پورې دی، دویم د دې ځای نه دې ځای پورې. صرف قلم پې را معمولي غوندې راکش کوئ نو دې کې فایده ده ډېره. فایده پکې دا ده دې تختې کې ټوټه ټوټه کېدو کې طالب العلم نه خبره نه ورکېږي چې لږ متوجي پوهېږي چې دا اوس په اوله خبره کې روان یو. ګډوډې شن نه راځي. اول بحث د حمد او د مدح او د شکر تعریف. هلکه دوه ساده خبرې د دې پنځو بحثونو نه مخکې کوو. یوه ساده خبره داره چې الحمدلله خو جمله ده که نه؟ جمله خبریه ده لفظا، انشائیه ده معنن. صحیح ده که نه؟ که انشائیه شي نو موږ چې وایو الحمدلله هم ثابت دی الله لره. دا ایجاد د حمد کوو او که نه اخبار د حمد کوو. ایجاد د حمد کوو. یا موږ دوه رکعته نفل کوو عبادت کوو که نه دا عبادت هم پیدا کړو که نه خبر ورکوو چې عبادت موږ کړی دی. دا دوه رکعته مونځ عبادت دی او که عبادت موږ کړی دی دا عبادت دی. الحمدلله کې که موږ اخبار د حمد نه ورکو حمد الله لره دی نو اخبار د حمد خو عبادت نه وي که نه؟ اخبار د حمد خو حمد نه دی. هلکه پرې پوه شئ. زید ښه سړی دی نو دې سره خو زید نه ښه سړی کېږي. ښه سړیتوب خو زید کې خپل یو شی دی چې هغه ښه سړیتوب کارونه ایجاد کړي. نو انشاء څه ته وایي؟ ایجاد ما لم یوجد. او اخبار خو څه ته د مخکیانو نه د یو شي خبر ورکول. نو دلته که اوس موږ د الله نه د حمد خبر ورکوو چې حمد الله لره ثابت دی نو اخبار د حمد ګورې هم نه دی. دا لفظ خو د جملې خبریې دی که نه؟ ځکه اخبار دی پکې. و معنا کې انشائیه ده چې مونږ خدای له هم ثابتو
او که اخبار شي نو موږ وایو حمد الله لره خلکو ثابت کړی دی موږ څه کوو خپل حال بیان نه کا او چې انشاء شي نو هم موږ خدای له هم ثابتو دا انشاء شو هلکه پې پوه شئ ایجاد د ما لم یوجد وشو نو ځکه موږ وایو چې دا جمله خبریه ده لفظا لفظ د خبریه دی او معنا کې انشاء ده هلکه په دې پوه شئ که پې پوه تاسې دا اورېدلي وو که نه چې الحمدلله خبریه ده لفظا انشائیه ده دا مې اورېدلي وو اوس پې ورسېدی که انشائیه شي چرې نو دا بیا مفرد دی په منطقي مفرد دی دا ځکه انشاءات د قبیلې د چا نه دي تصوراتو نه دي هلکه پې پوه شئ بیا جمله نه ده قضیه نه ده تاسې پې پوه شئ او که چرې خبریه شي لکه لفظا خبریه ده نو په دې دا به بیا یوه منطقي قضیه وي کومه قضیه ده که الف لام استغراقی شي دا بیا قضیه موجبه کلیه ده که الف لام جنسی شي دا بیا قضیه طبیعیه ده قضیه طبیعیه کې حکم په چا شوی په ماهیت باندې قطع نظر د افرادونه جنس هم خدای ته ثابت دی او که چرې الف لام عهد خارجي شي که چرې الف لام څه شي عهد خارجي شي یا لکه تاسو دې ټیم کې راځئ دا خو به ګرانه شي که نه اوس اتنیمې بجې دي لکه تا ما ته وګورې تا ما ته ویلي وو پنځه باندې زه راځم تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ که چرې الف لام عهد خارجي شي نو بیا به دا قضیه شخصیه شي صفات د الوهیت خاص صفات خدای ته ثابت دي معلوم صفات چې خدای توب صفات دي دا به بیا قضیه څه شي شخصیه ځکه حکم به شخص معین وشو کنه چې صفات د الوهیت دي کنه په معین شي باندې تاسو په خبره پوه شئ دا زده کړئ لکه صفات چې کله موضوع واقع شي او یو محمول هغې له ثابت شي دا به موجبه کلیه څه به وي پوه شئ پې او که په دې صفاتو د الف لام داخل که او بیا دې موضوع واقع کړه یو محمول دې ورته ثابت کړه نو دا به بیا قضیه شخصیه وي هلکه پې پوه نه شئ ضاربون جاءني نو دا اوس دغه شوه موجبه کلیه شوه او الضارب جاءني بیا څه شو شخصیه شو هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ نو په قرآن کریم کې د خدای څومره صفتونه راغلي دي په هغې باندې حکم شوی دی نو هغه دغه د قضیې شخصي دي لکه الرحمن علم القرآن علم القرآن موضوع ده دغه د محمول دی الرحمن موضوع ده او رحمان صيغه د صفت د الف لام په داخل شوی دی نه څه جوړ شو قضیه شخصیت ته جوړ شو هلکه پې پوه شئ کې پې پوه شئ یو ځای کې یو مولا نه ما واورېده وایي وګوره یو ورته وایي منطق قرآن کې نشته بل ورته وایي ولې نشته دا قرآن کې راغلي الرحمن علم القرآن موجبه کلیه ده تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا ویلي تاسو هم اورېدلي دي خو دې خبرو ته توجه نه کوئ نو څه عکس العمل هم پرې نه دی ښکاره کړی ما واورېده ما ویلې دا اوس څومره نوم یې دی او څومره دغه دی او ټوپکو له وګوره او دې جامو له وګوره او دې موټرو له وګوره او رحمان علم القرآن باندې نه پوهېږي چې دا کومه قضیه ده یقین به خدای وکړه تاسو ته توجه نه ده کړې تاسو به م اورېدلي په څه استغراب موجبه کلیه ده که نه ما خو الف لام عهد خارجي که نه او په صفاتو کې خو الف لام دغه عهد خارجي عهد خارجي صحیح ده صفاتو کې خو چې کوم دی عموم دی که نه ابهام دی پکې په هغې خو استغراقي داخلولی نه شي د استغراقي نه بغیر پکې عموم دی تاسې پې پوه شئ د الف لام نه بغیر پکې عموم دی الف لام دی چې پکې داخل کې د عموم نه د خصوص ته راویسته که دا یوه خبره دویمه خبره درته کومه دا زده کړئ الحمدو کې دا حمد مصدر دی او دا مصدر د فعل لازمي دی که د فعل متعدي دی جواب راکئ تاسې شک یې که نه یا لکه تا زړه نازله خبره کوي رښتیا ووایه یقین سره خبره کوئ غلطه کوئ خو یقین سره کوئ بیا سموو که نه دا خو سمېدو ته راغلي یو که نه
ټول را جمع شوي زمېدو ته که نه په شک مه کوئ که نه ځکه چې ګوره حمده یحمد حمدن د کم باب نه دی لکه دومره خو مې سر پیلی دی حمده یحمد حمدن نو سمعه شو سمعه لازمي دی که متعدي دی دومره خو پوهېږئ که نه پوهېږئ مصدر د فعل متعدی دا په اووه قسمه دی مصدر معلوم او مصدر مجهول او مصدر مبني للفاعل او مصدر مبني للمفعول او حاصل بالمصدر معلوم او حاصل بالمصدر مجهول او قدر مشترک دا خو مې ته ویلي یو ورځې که نه یو ورځې مې ته ویلي وو ښه په دې ځای باندې دا پرېږدو دا خو مې زده کړي دي دې ته راځو چې مونږ په دې کتابونو کې وایي چې الحمد هم په لغت کې څه ته وایي ستودن ستودن څه معنا ده ستایل 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 صحیح ده په آخره کې دال او نون د پارسای راځي او د پښتو پکې لام راځي ستایل الضرب زدن وهل القتل کشتن وجل پارسای پکې دال او نون راځي اتا او نون او د پښتو پکې لام راځي دې ته مصدر وایي هلکه تاسو پې پوه شئ دا موږ چې وایو چې هم په لغت کې ستودن ته وایي او هم مصدر دی نو تا نه څوک تپوس وکړي چې دا کم مصدر دی په دې اووه قسمونو کې ته به ورته څه وایې مصدر معلوم دی که مصدر مجهول دی مصدر مبني للفاعل دی که مصدر مبني للمفعول حاصل بالمصدر معلوم دی که حاصل بالمصدر مجهول قدر مشترک دی څه به ورته وایي دا به وایي چې مصدر معلوم دی څه دی مصدر معلوم دا نور مې چې درته ویلي وو هغه حق زده کوي هلکه پې پوه شئ او که داسې ووایو چې ستودن زید ستایل د زید چې خدای ستایلی دی نو بیا به څه شي بیا به مصدر مبني للفاعل شي صحیح شو بیا به مصدر وکړه او که ستودګي ستاینه بیا به مصدر مجهول نه کنه مصدر بیا به چې حاصل بالمصدر معلوم بس او که داسې ووایو ستوده شدن الله ستایله کېدل د الله که داسې وایو چې ستوده شدن ستایل شوی کېدل دا به بیا مصدر مجهول شي مفعول ورسره ذکر کا ستوده شدن الله ستایل شوی کېدل د الله چې زید ستاینه د الله وکړه مفعول دی ذکر که فاعل خو دې ذکر نه که دا بیا مصدر مبني للمفعول شو او که ستوده شدګي ستایل شوی کېدنه دا بیا څه شو حاصل بالمصدر مجهول شو او که داسې چې الحمدلله ما یطلق علیه اسم الحمد دا ثابت دی الله لره دا بیا څه شو قدر مشترک شي هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ ما یطلق علیه اسلام دا ټولو ته شامل دا خو دا دوه خبرې دغه نه د مباحثو نه بار زده کړي اوس اولې خبرې له راځو چې د حمد او د مدح او د شکر تعریفونه کوي الحمد هو الثناء علی الجمیل حمد څه ته وایي صفت کول علی الجمیل په یو نیک صفت هغه نیک داسې صفت الاختیاري چې د محمود په اختیار کې د محمود په څه کې او دا هم چا کې من نعمتین او غیرها یا د نعمت په مقابله کې هغه محمود در سره نیکی کړي چې مې در باندې سکلې او غیرها یا غیر د نعمت دغه در سره څه نه دي کړي خاصه صفت کې هلکه په پوه نه شئ په دې خبره تاسو سر خلاص شه هو الثناء باللسان هو الثناء ثنا ستاینا ستایل په ژبې ته ثنا وایي ثنا څه ته وایي ستایل په ژبه اوس به اعتراض وارد شي چې هم خو خدای کوي که نه تاسو ویلي دي که نه حمد القدیم للقدیم او حمد القدیم للحادث او حمد الحادث للحادث او حمد الحادث للقدیم دا څلور قسمونه ته ملایانو ویلي دي که نه هم دي ویلي خدای د مخلوق صفت کوي یا د ځان هم صفت کوي دې ته حمد وایي که نه وایي او هم خو ثنا ته وایي په ژبه د چا ښه ذکر کوله خدای خو ژبه نه لري نو د خدای حمد ته څنګه حمد وایي
هم کې خو ژبه پکار ده ثنا. تاسې په خبره باندې پوه شئ. تاسو به جواب وکئ د لسان نه مراد قوت تکلم دی. الله د ژبې نه پاک دی خو قوت تکلم باندې خو موصوف دی که نه؟ متکلم خو دی که نه؟ دویم اعتراض به دا وارد شي چې هم څه ته وایي چې د محمود صفت وکړي په داسې صفت سره چې هغه د هغه په اختیار کې دی. مونږ چې د خدای صفت کوو دا تې ووتو ځکه د خدای صفات خو اختیاري نه دي. تاسو شرقایت کې ویلي دي که نه؟ د خدای صفات اختیاري دي که غیر اختیاري دي؟ هلته ویلي دي استراري دي که نه؟ هلکه په دې مسله پوه شوي یئ که نه یې پې پوه شوي؟ څوک پې پوه شوی دی؟ په دې څوک پوه دی چې صفات د الله تعالی اختیاري نه دي؟ دا مسلک دی علم کلام. دا خبره چا ته ورځي؟ چا له ورځي هلکه؟ شرقاید هم صحیح نه دی ویلی. شرقاید هم داسې مولیانو سره ویلی چې هغه د 2000 نه بعد فارغه شوي دي. نو تجربه هم کمه ده. تجربه کار سره مشوره کوئ. کله چې تجربه کمه شي طالبانو چا سره مشوره وکړي؟ تجربه کار سره. تجربه کار مولیان هغه دي چې د 2000 نه مخکې فارغه شوي دي. سبق باره کې به د هغوی سره مشوره کوي. هغوی سره چې مشوره وکړي چې کوم کتاب دې کتاب له کومه شرحه واخلمه چې 2000 بره نه فارغه شوي که نه هغه به درته دغه ښیي. هغه اردو شرح پلان کې مولوي صاحب ډېره ښه لیکلې ده. پلان کې مولوي صاحب اردو کې هغه پښتو 2 شرحې واخله هغه ډېرې ښې دي. خو چې 2000 نه مخکې کوم مولا فارغه شوي هغه سره چې مشوره کوي هغه ته یوه معانلې پیسې پې مه ورکوه. په دې پیسو باندې د جوارو وږې وخوره او پاپن پې ځان له واله. دا درته وایي دا شرح به اردو ماله تا ته ښې نه دي. وی دا حاشیې ګوره. سبق له د استاد غوږ کې د حاشیې ګوره او که چېرته عربي قدیمه شرحه دې پیدا کړه هغه ګوره. دې سره به د استعداد مضبوط شي. تاسې په خبره باندې پوه شئ. تاسې یقین وکړئ چې داسې ده. نو اوس قصه خرابه ده. هغې غریبانان خپله خویېدلي. تاسو ورسره مشوره وکئ نو بس تاسې مو خویئ. لون ته لاره ښودی شي. پارسی کې څنګه وایي خفته را خفته کی کند بیدار. داسې دی که نه؟ خفته را هلکه ما نه پارسي یې رسوې ده ښه لږه لږه راځي. پښتو پکې رانه ګډوډېږي. خفته را خفته کی کند بیدار. زمونږ جومات د تبلیغیان راغلي وو. پارسي والا هم پکې وو. نو پارسي والا به بیان کوه او د یو بل هغه به ترجماني کوله. نو هغه پارسیوان چې بیان به کوه هغه به یو شی ویلي او د بل به چې ترجمه کوله 6 نمبرې دي دی به پکې بل ځای له لاړه تشریح بدله کوه. وروسته بیا ما کېنو ما ورته دا ده خو یو څه ویلی او تا به وایي ته پوهېږې مل او که نه وایي څه وکړو مونږ له هم سمه نه راځي. نه مل خدای بنده ته خو ترجمې ته ولاړې وایي مونږ له سمه نه راځي. صحیح ده. پارسیوانان تبلیغیان به ډېر خوشحاله شي چې ده له پارسي ورځي. بیا ورسه ما په پارسۍ کې ګپ لګاو. صحیح ده. وایي اوده به اوده څنګه را بیدار کي چې خپله اوده وي نو هغه اوده را بیدارولی شي. صحیح ده. نو ګورئ اعتراض دا دی چې حمد څه ته وایي؟ ثنا علی الجمیل. د چا صفت کول په داسې ښه صفت باندې چې هغه ښه صفت هغه حاصل کړی په اختیار باندې. پوه شئ پې بزرت الحمد او د متې همدغه فرق کوي. تاسو کتابونو کې ویلي دي 20 کاره ته هم ډېر ویلي. نو اعتراض دا دی چې موږ د خدای حمد کوو الحمدلله. نو د خدای چې حمد موږ په صفاتو د خدای کوو او د خدای صفات خو علم کلام کې دا دي چې اختیاري نه دي استراري دي. ولې؟ ځکه که اختیاري شي نو هر فعل اختیاري دا مسبوق بالاراده ای. اراده ته مخکې وشي بیا هغه اختیاري کار وشي. نو د خدای صفات اختیاري شي نو خدای به مخکې اراده کړي او بیا یې دا صفات پیدا کړي دي. نو بیا خو قدیم نشو حادث شو که نه. مسبوق بالاراده خو حادثي او قدیم خو دې ته وایي لا اول له. بل شی ته مخکې شته نه او د دې نه خو اراده مخکې شوه که نه. هلکه تاسو پې پوه شئ. د خدای صفاتو ته ځکه اختیاري مونږ نه وایو او مونږ د خدای حمد کوو.
که د خدای صفات استقراری نشي لازم به چې حدوث په صفاتو د باری کې، لیکن طالب باطل دی چې حدوث په صفاتو د باری کې در مقدمه مثل دی. او وجه د ملازمه مې درته ویلې، که استقراری شي نو مسبوق بالاراده بشي، که اختیاري شي مسبوق بالاراده بشي، او هر مسبوق بالاراده حادث نو صفات د خدای به محادث. او تاسو خو ویل چې صفات د الله قدیم دي کړ، تاسو به جواب وکړئ. دلته مونږ صفات د خدای ته اختیاري وایو، په دې معنا سره نه چې مسبوق بالاراده دي، بلکې په دې معنا سره چې صادر عن الفاعل المختار دي. هلکه پې پوه شئ چې صادر عن الفاعل المختار دي. اختیاري دغه معنا موږ نه کوو دلته د صفاتو په مسله کې چې مسبوق بالاراده، ځکه بیا بدی لازمیږي، بلکې د اختیاري معنا موږ څه کوو؟ ما صدر عن الفاعل المختار. دا یو جواب. دویم جواب، افعال اختیاریه دو قسم دي، یو هغه چې بالفعل اختیاري، بل هغه چې بالقوه اختیاري. نو صفات د الله تعالی بالفعل اختیاري نه دي، بالفعل استقراري دي، او بالقوه اختیاري دي. د خدای په اختیار کې خودي کړه. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دریم جواب، حمد خاص دی او مدح عامه ده. یا لکه وروسته فرق راځي. حمد خاص څنګه دی؟ هم کې اختیار د صفت ضروری دی، او په مدح کې عموم دی، که اختیاري او که غیر اختیاري. هلکه پې پوه شئ، که اختیاري او که غیر اختیاري. نو دلته ذکر د خاص دی چې حمد الله لره دی، او مراد ترې عام دی چې المدح لله. ذکر د خاص مراد ترې عام. تاسو په خبره پوه شئ. څلورم جواب، کله چې مونږ د خدای حمد کوو، د هغې حمد نه حمد لغوي نه دی مراد، بلکې حمد شرعي دی مراد دی. څه دی مراد دی؟ حمد شرعي او حمد عرفي. او د اختیاري قید دا په حمد لغوي کې معتبر دی، په حمد شرعي او حمد عرفي کې نه دی معتبر. بیا اعتراض نه واردېږي. هلکه پوه شئ، د حمد دا تعریف چې مونږ کوو چې په جمیل اختیاري سره وشي، دا د کم حمد تعریف دی، د حمد لغوي. او چې خدای ته مونږ کم حمد کوو، هغې نه کم حمد مراد دی حمد شرعي او عرفي. حمد شرعي او عرفي کې د صفت اختیاري کېدل، د جمیل اختیاري کېدل ضروري نه دي، که اختیاري او که غیر اختیاري. هلکه پې پوه شئ. نو هم څه ته وایي؟ ثنا ته وایي علی الجمیل، په ښه صفت د محمود الاختیاري چې د هغه په اختیار کې. جمیل سره اختیاري دی. هلکه دې کې ډېرې خبرې دي، خو بس دې ځای په اکتفا کوم. دومره مې زده کړه، دا بس دی. وځئ مخکې من نعمتن او غیرها. دا ثنا وشي، دا د ثنا سره متعلق دی. دا ثنا وشي من نعمتن په مقابله د نعمت کې وشي، او غیرها یا د غیر د نعمت نه هسې وکړي. نو یو طرف ته پکې خصوص وشو چې ثنا ښه ذکر کې د محمود په ژبه، په بل اندام نه، په زړه نه، په لاسو نه، خو تخصیص پکې راغی. بل طرف نه پکې تعمیم راغی، که د نعمت په مقابله کې وي او که نه وي. نو اخص من وجهین او اعم من وجهین. مدح څه ته وایي؟ والمدح هو الثناء على الجمیل مطلقا. مدح ثنا ته وایي علی الجمیل په ښه صفت مطلقا، که اختیاري او که غیر اختیاري. تقول توای
حمدت زیدن علی علمه و کرمه، ما د زید تعریف وکړو، حمد مې وکړو د ده په علم او د ده په سخا، او د علم حاصلول او سخا دا د زید په اختیار کې دي که نه دي؟ ولا تقولو ته داسې نشي ویلی چې حمدته علی حسنه، د زید هم مې وکړه د ده په حسن، ځکه حسن خو د ده په اختیار کې نه دی که نه. راشه لکه دلته تا ته وایم راشه، زه اوس په کم نه دي اوس رالې ښه ګیټ دې کولاو که کښېنه 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 ما چې اوس بیا همداسې کولاو پرېږدئ، کولاو دې پرېښودو، کولاو یې پرېږده، هغه شی نه دی، هغه دغه غوندې دی پکې، هغه ورسره ولګوه کولاو پاتې کي، بیا به په عذابېږي نه. هلکه تاسو په دې خبرو پوه شئ که باید دا تاسې ویلي دي. نو حمد خاص شه او مدح عامه شو، او یو کلي عامې بل خاص دي، دواړو په منځ کې کوم نسبت دي؟ نو کل حمدن مدحن ولا عکسه، د جانب د خاص نه موجبه کلیه او د جانب د عام نه سالبه جزیه او موجبه جزیه. بعض المدح حمدن چې په اختیاري صفت سره وشي، جمیل اختیاري سره، او بعض المدح لیس بحمدن، بعض المدح لیس بحمدن. وقیل چا ویلی دی هما خوانه، دا دواړه مترادفان دي. چا دا ویلی دی؟ دا دواړه څه دي؟ مترادفان دي. څنګه مترادفان دي؟ یا په هم کې عموم دی که جمیل اختیاری او که غیر اختیاری، لکه مدح کې چې څنګه عموم، یا داسې ترادف دی، یا داسې ترادف دی په حمد کې خصوص او په مدح کې هم خصوص، جمیل اختیاری کې وایي، دواړه طرفه طریقې ورسره کولی. دا قیل قول دی ضعیف دی. شکر څه ته وایي؟ والشکر فی مقابلة نعمت، شکر په مقابله د نعمت کې دی. تا سره څوک ښه وکړي او ته د هغه ښه بیان کړي، خو دا ښه بیان کړي قولا و عملا و اعتقادا، یې قولا بیان کړي ژبه باندې، عملا د هغه سره خدمت وکړي، اعتقادا زړه کې دې ورسره محبت پیدا شي، زړه کې ورته دعا وکړي. دا ټول پکې راغله که نه په شکر کې، پوه شئ. نو مورد د حمد صرف شو لسان او مورد د شکر درې څیزونه شو. هلکه تاسو به پوه شئ. او متعلق د حمد عام دی که نعمت او که غیر نعمت، او متعلق د خاص دی چې څه دی؟ نعمت دی. نو هغه عام من وجن و خاص من وجن شو، دا عام من وجن و خاص من وجن شو. نو چې عام من وجن دی کې کوم نسبت دي؟ عموم خصوص من وجهینی پکې، عموم خصوص لکه ابیض او د حیوان په منځ کې. حیوان دوه قسمه دی، ابیض او غیر ابیض، لکه تور خر، او ابیض هم په دوه قسمه دی، حیوان او غیر حیوان، لکه سپین خر، او غیر حیوان لکه سپینه ګټه. پوه نه شئ؟ نو دې دواړو په ابیض او د حیوان په منځ کې کوم نسبت دی؟ دلته هم دغه شان چل. پوه نه شئ؟ د حمد او د شکر په منځ کې عموم خصوص من وجهین دی. حمد بهومی او شکر بهومی، لکه چا در سره ښه وکړه او د هغه صفت دې په ژبه بیان کړه، نو حمد هم شو شکر هم شو، دا ماده د اجتماع شو. حمد بوي، حمد بوي، حمد بوي شکر بنئ، لکه چار سره څه نه دي کړی او ښه صفت پې وکړو، شکر بوي حمد بنئ. چا در سره ښه وکړو خو په ژبه دې څه ونه ویلې، زړه کې دې ورته دعا وکړي، دوی د افتراق مادې شو، یوه د اجتماع شو. حیوان بهومي او ابیض بهومي، لکه سپین خر، حیوان بوي ابیض بنئ، لکه تور خر، ابیض بوي حیوان بنئ، لکه سپینه ګټه شو. لکه دوه د اجتماع دی او یوه د اجتماع دی او دوه د افتراق مادي. قاله یا لکه شکر کې درې څیزونه دي، لسان، عمل، جوارح او اعتقاد. دا اوس دې شعر کې وایي، شاعر ویلی دی
افادتکم النعماء منی ثلاثا یدی ولسانی والضمیر المحجبا. تاسو ته پیدا در ورسېدله، پیدا در ورسوله تاسو ته نعمتونو چې کوم هم په ما کړي دي نو تاسو ته پیدا څنګه در ورسوله؟ زمانه په درې طریقو. یدی په لاس مې پیدا در ورسوله، مدد مې در سره وکړو ځکه نعمت دی راسره، او ولسانی په ژبه مې ستا ښه صفت وکړو، و ضمیر هغه زړه المحجبات چې پټ شوی دی زړه کې مې هم ستا اعتقاد راغی. معلومه شوه چې درې څیزونه دي که دا اولنی بحث و. دویم بحث دا دی چې د شکر او د حمد او د مدح په منځ کې څه فرق دی؟ نسبت پکې څه دی؟ نسبت پکې دا دی چې شکر حمد او مدح چې کوم دی ما خدای ته نسبت ویلې که نه، مو خصوص من وجین دی پکې. حمد او مدح دواړه یو شان دي په دې باب کې، په باب د نسبت کې. فهو دا شکر اعم منهما من وجین، عام دی د چانه د مدح او د حمد نه، من وجین و اخص دی من آخره، د بلې وجې نه خاص دی. نو مو خصوص من وجین پکې راغی. اوس یو اعتراض دی، ما ته لږ وګورئ، ما ته وګورئ. اعتراض دا دی، حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحمد راس الشکر، حمد د شکر جز دی، د شکر جز اهم دی، سر شکر جز دی. نو شکر کل شو او حمد څه شو؟ جز شو. تا ویلې چې د حمد او د شکر په منځ کې عموم خصوص من وجین دی، او د جز او د کل په منځ کې عموم خصوص من وجین نه وي. پوه نه شوې؟ پوه شوې؟ جز او د کل په منځ کې عموم خصوص من وجین نه، یا پکې مساوات دي او یا کل عامی د جز نه، نسبت ته مساوات دي پکې که. پوه شوې؟ لکه د انسان جز ناطق دی، انسان تعریف حیوان ناطق دی او جز چیه دی؟ ناطق او د انسان په منځ کې مساوات دی. کل انسان ناطقون و کل ناطقین انسانون. او یا به پکې چی کل بچی، کل با عامی او جز به خاصی. لکه په اجزای خارجیو کې لاس زمونږه خاص دی او بدن هم عام دی، لاس سره ټولو څیزونو ته شامل دی. که اجزای خارجیه واخلي نو بیا به پکې کل عامی او جز به خاصی، او که اجزای ذهنیه واخلي نو بیا به د کل او د جز په منځ کې نسبت ته مساوات دي. لکه په پوه شوئ؟ نو سوال دا دی چې هم ته څه ویلې؟ راس الشکر ویلې، جز د شکر. نو جز او د کل په منځ کې عموم خصوص من وجین نه وي که نه. یو اعتراض. دویم اعتراض ما ته وګورئ، دویم اعتراض دا دی، حدیث شریف بل حدیث کې انتفاع د حمد راغلی د په انتفاع د چا سره؟ انتفاع د شکر راغلی د په انتفاع د حمد سره. څه چل شوی دی؟ نبی اسلام فرمایي ما شکر الله من لم یحمده، هغه سړي شکر نه دی کړی چې چا حمد نه بیان کړی. نو د حمد په انتفاع سره څه وشو؟ شکر انتفاع. او کوم دو کلیانو کې چې عموم خصوص من وجهین وي، په هغې دو کې په انتفاع د یو سره د بل انتفاع نه راځي. لکه د حیوان او د ابیض په منځ کې عموم خصوص من وجهین دی که د حیوان په انتفاع سره خو د ابیض انتفاع نه راځي که نه. حیوان نه دی او ابیض دی، سپین کاڼی دی، او د ابیض په انتفاع سره د حیوان انتفاع نه راځي ځکه ابیض دی نه تور خر دی که. لکه پې پوه شئ؟ سوال باندې پوه نه شي. یو ځای کې څه ته حمد ته جز د شکر ویل شوی دی او د جز او د کل په منځ کې عموم خصوص من وجین نه وي. دویم ځای کې انتفاع د شکر شوی د په انتفاع د حمد سره، او کومو دو کلیانو په منځ کې چې عموم خصوص من وجین وي هلته د یو په انتفاع د بل انتفاع نه راځي. دا ولې داسې شوي؟ دی جواب کوي.
ما ته وګورئ ما ته وګورئ دلته د حمد درې د شکر درې جزونه دي د شکر څو جزونه دي یو پکې حمد دی ذکر باللسان نو دا حمد څه شی شو جز د چا شو د شکر شو او جز اهم دی څه دی جز اهم دی څنګه جز اهم دی ځکه که ته وایې زړه کې مې در سره محبت دی نو دا خو پټ شی دی کیدای شي نه صحیح ده او که ته وایې ما در سره کار کړی و کیدای شي دا کار دی د ریا دپاره کړی دی کې احتمال ډېر احتمالات دي او په ژبه دې چې صفت وکړو نو دا حمد هم شو شکر هم شو نو هم په دې درې جزونو د شکر کې کم یو جز دی جز اهم دی دې د وجې نه حدیث کې ورته راسو شکر ویل شوی لکه سر چې څنګه اهم دی او چې جز اهم و د په انتفاع سره د هم په انتفاع سره د انتفاع د شکر حدیث کې ویل شوي دي هلته حدیث کې دې ته نه دي کتل شوي چې دې کوم خصوص من وجین دی هلکه پې پوه شئ انتفاع د څه شوې ده د شکر شوې ده په انتفاع د هم سره ځکه جز اهم منتفي شو لکه سره چې دا نور افراد منتفي اول تراسو شکر هم ورته ځکه ویل شوی دی راسو شکر هم ورته ځکه ویل شوی چې جز اهم دی که نه ګورئ ولما کان الحمد من شعب الشکر اشیاء للنعم هر کله چې هم په قسمونو د شکر کې اشیاء ډېر شامل و لنعم نعمتونو ته هم ډېر شامل و ولی وعدل ښه دلالت کوونکې والا مکانها په ځای د چا باندې نعمتونو د ځای د نعمتونو ځای درته ښوده ولې لخفاء الاعتقاد ځکه د زړه عقیده خو پټه ده وما فی آداب الجوارح من بل دا چې په آدابو د جوارحو کې خو احتمال دی که نو ګورئ ولما کان الحمد من شعب الشکر اشیاء للنعم ودل علی مکانها هر کله چې هم د اقسامو د شکر کې ډېر شامل و نعمتونو ته ښه دلالت یې کوو په وجود د نعمتونو نو جعل راس الشکر دا جواب د لما دی حمد وګرځولی شو راس د شکر والعمده فيه عمده په شکر کې چې د دې په انتفاع سره انتفاع د شکر وکړه په قول احسان په دې قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې الحمد راس الشکر هم سر د شکر د جز اهم او بیا نبی احسان وایي ما شکر الله من لم يحمده هغه چا شکر نه دی کړی چې چا د خدای هم نه کړی په انتفاع د هم سره څه چل وکړو انتفاع د شکر وکړه ځکه دا جز اهم دی هلکه سر هم خلاص شه خلاص شه که نه دی خلاص شه والذم نقیض الحمد بل فرق درته کوي د حمد او د شکر په منځ کې د حمد په مقابله کې ذم راځي ذم بدی بیانول پوه شئ نبی اسلام نوم محمد و کافرانو به ورته ډېر حسد نه څه ویلې مذمم محمد زد مذمم د حمد زد ذم هلکه پې پوه نه